अस्सलामुअलैकुम मलगुरो जुनैद खान ما ब्रेकिंग न्यूज़ د इमरान खान गिरफ्तारी हवाले सره یو غټ خبر مخې راغلی جی د इमरान खान गिरफ्तारी د پاره ټیم هم جوړ شو او مکمل منصوبه هم جوړه شوی و د عمران خان د ګرفتاری د پاره یو ټیم تشکیل شو او په دغه پلاننګ باندې په دغه ټیم باندې اچانک بریک ولګیدو چې په سوجه باندې عمران خان ګرفتار نشو په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي بل جنرال فیض حمید عمران خان سره زمان پارک کې ملاقات کړو چې کله جنرال فیض حمید ډي جي آی اس پی آر او عمران خان تکله له حکومت نو ملو شي نو هغه ټایم کې دواړو ملاقات کیدي نو دې حواله سره هم یو ډیر غټ اپډیټ راغلی دی بل طرف ته پرون شیرین رحمان اور تاتارد یو پریس کانفرنس کړی دی تاسو لا پته را چې عمران خان باندې ډیر زیات الزامات لګیدلي دي د امریکای مخالفت حواله سره د چاینا مخالفت حواله سره د خلیج ملکونو یعنی دوبۍ سعودي عرب حواله سره چې عمران خان دغه ملکونو سره خپل تعلقات خراب کړي دي نو دې ځکه یو خبره در سره کلیر کوم چې یو ملک د امریکای دشمن شي نو بر چاینا دوست وي چې یو ملک د چاینا دشمن شي نه د امریکای ملګری وي په یو ټایم یو ملک دواړو ملکونو سره مطلب دشمنی نشي کولای غي د لپاره به ډیر غټ ریزن پکار وي نو چې عمران خان امریکای سره دښمنی کوي نو پکاره چې بیا د چاینا بیسټ فرند وي او چې د چاینا دښمنی کوي نو بیا پکاره چې د امریکای بیسټ فرند وي نو په عمران خان باندې دا هم الزامات دي چې امریکای سره هم دښمنی کول امریکای سره هم تعلقات خراب دي چاینا سره هم خراب دي دوبۍ سره هم خراب سعودي عرب سره هم خراب او تاسو له معلومه ده عمران خان په حکومت کې سعودي عرب حکومت د پاکستان ډیر زیات مرسته کړې ده د دوبۍ حکومت خپل خزانه کولو کړې وي د پاکستان د عمران خان سره ډیر زیات مرسته کړې ده خیر په دې کې اخر کې ډسکشن کو خو پرون وفاقي وزرا چې کوم دی پرون یو پریس کانفرنس کړی چې کې نو مې واقعیت حواله سره اسرائیل اقوام متحده ته د تلو حساس یو معاملې مخې راغلی دی چې نو مې واقعیت حواله سره به اسرائیل اقوام متحده راځي او التبر دی حواله سره خبره کوي او وفاقي وزرا دا هم ویلي چې نو مې واقعیت کې د چا لاس ته هغه هر چا تخکاری او دا ټول هر چې کوم دي دا په مکمل پلانینګ باندې شوی دي اسرائیل فاندینګ جوابات هم نن ملو شوی دي نو مې واقعیت حواله سره د اسرائیل اقوام متحده د تلو خبره چې کومه دا یو ډیره حساس معاملې ده تحریک انصاف چې کوم دي د تحریک انصاف پارټي د عمران خان د پارټي هر څه د اسرائیل او د بهارت سره ملاويږي دا په هم یو غټ یو قسم له الزام لګیدل دا یو پریس کانفرنس شوی دی دا پریس کانفرنس چې کوم دی د اسرائیل د پاکستان انټرنل معاملات کې دخل اندازي چې کومه دا قابل مذمت ده چې په دې پریس کانفرنس کې دا خبره شوې ده چې اسرائیل چې کوم دی د پاکستان انټرنل معاملات کې د پاکستان اندرونی معاملات کې چې کوم دی دخل اندازي کوي نو دا یو ډیره غټه خبره ده یو ډیره حساس خبره ده د کمپلیټلی انویسټیګیشن وکړل شي چې اسرائیل به سکاري یا به د مودي سکاري یا به د بهارت سکاري چې د پاکستان انټرنل معاملات کې ګوتې وي نو دې خبره ده کمپلیټ انویسټیګیشن وکړل شي بل طرف ته پیپل پارټي چې کوم دی په 8 اگست د ټولو اسمبلو تحلیل کولو مشوره ورکړې ده ځکه د حکومت وخت چې کوم دی 12 اگست پورې دی نو پیپل پارټي دا مشوره ورکړې ده چې 8 اگست پورې ټولو اسمبلیان چې کوم دی تحلیل کوي او روان الیکشن د لپاره تیاریان شروع کوي بل نگران حکومت ته هم خپل ټایم پکاره چې خپل ټایم پورې ټایم تر کړل شي دا د پیپل پارټي مشوره ده جی او راتلونکي الیکشن د خپل ټایم وکړل شي او دا غي الیکشن حواله سره هم دا خبره شوې ده چې پریزایډینګ چې کوم افیسرز یا چې کوم خلک په الیکشن کې ډیوټي کوي سپیشلی پریزایډینګ افیسر لدی ښه ټیکنالوژي ورکړل شي لیټیسټ آیفون لیټیسټ موبایل وذ تیزترین انټرنیټ دا د پریزایډینګ افیسر ته څومره هم سہولیات په هغه ټایم الیکشن کې هغه د پریزایډینګ افیسر د لپاره پرووایډ کړل شي اوس پر شو دي جنرال فیض حمید او د عمران خان ملاقات حواله سره چې کوم خبره مخې راغلي دي د دې حواله سره به خبرو کوي جنرال فیض حمید نه انویسټیګیشن شوی دی جنرال فیض حمید چې کوم ډیر مخکې خبر راغله چې هغه هم گرفتار کړل شوی دی او چون کې کیس قسم صداقت نو جنرال فیض حمید چې کوم دی هغه ډي جي آی اس پی آر هم پاتې شوی دی او د بهاولپور چې کوم دی کور کمانډر هم پاتې شوی دی جی نو جنرال فیض حمید څخه اخوا دی خوا سړی نه دی صرف دغه په مون باندې څه ټایم د لپاره نظر ساتل شو خو جنرال فیض حمید نه اوس انویسټیګیشن دا شوی دی چې تا عمران خان سره ملاقات ولې کړی چون کې د عمران خان او جنرال فیض حمید سره پکچر هم جنرال فیض حمید له شو شوی دی چې دا ثبوت ته چې عمران خان سره ملاقات کړی دی نو جنرال فیض حمید ولوي چې زه د جنرال قمر باجوا په آرډر باندې تلم چون کې هغه زما بوس او هغه زما سر او هغه مال آرډر کولو چې عمران خان سره ملاقات وکړه هغه بس سوال جواب هغه ما کولو عمران خان سره هغه به چې کوم سوال جواب کوم خبره بیا ما جنرال قمر باجوا له په وایس میسج یا په کال باندې چې کوم سوال جواب کوم خبره بیا هغه ما غله واپس ډیلیورډ کولې جی نو اوس منه د انویسټیګیشن مکه وي تاسو لار سي جنرال قمر باجوا نه تاسو کوي چې تا ولي جنرال فیض حمید عمران خان سره ملاقات لګل او کوم خبرو د پر د لګل نو د انویسټیګیشن لار سي جنرال
کمربا جوان او کوي. نو دا جنرال فیض حمید او د عمران خان حواله سره د اپډیټ مخې راغلی چونکه جنرال فیض حمید چې کوم عمران خان سره ملاقات کړي ډېر زیات مخې کړي سټیم جنرال فیض حمید ډي جی آی اس پی آر او د بهاولپور چې کوم کور کمانډر هغه ټایم هغه د ملاقات شوی دی. نو جنرال فیض حمید هغه د هغه انویسټیګیشن کې دا هم وي چې پهله خو زه از ډي جی اس پی آر هم هغه ټایم ما او کور کمانډر هم د بهاولپور نو ما سره هغه ټایم دوه دی او زه د خپل بوس په وینا باندې د جنرال قمرباج په وینا باندې تلې مو عمران خان سره ما ملاقات کړې دي. نو دا اپډیټ تر اوسه پورې مخې راغلی چې کوم تاسو سره ما په دې ویډیو کې شریک کو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.